بسم الله الرحمن الرحیم. زه واحد ګل او تاسو ګوره دې ټیم کې پیام خیبر نن د پیښور د سی ټي چې کوم ګورنمنت نصر الله بابر هسپتال چې کوم په کوارټر باندې واقع دي هغه ته موږ راغلیو او داغه ام اس چې کوم عابد حسین صاحب د هغه موږ سره دې ټیم کې موجود دي. د دې هسپتال چې څه ایشوز دي او څه بهترینه پکې راغلي هغه موږ د ام اس اف نه خپل زبانی واورو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سړي تاسو ته خو د ټول نمخ کې موږ هرکلی و د هسپتال د پراتګ باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني تاسو راله او زمونږ او زما د هسپتال یو आवाज دا به د خلکو ته شیر شي. تاسو د چیز 1 اپریل 2026 کې زما دلته پوسټینګ وشو. زه چې دلته رالم نو سیزونه لکه په ترتیب نو هر یو سیستم داغو ما زه خو ډیر دغه خوځان باره کې نشم ویلې، خو داسې ده چې ما د سیستم مې ټیکولو کوشش وکړو. هغه داسې چې زه به د عملی خبر وکم. زما عمله د ډاکټر نه شروع کا او کلاس 4 پورې نرس پیرامیډیک دا ټول دا د کی گورننس می اول او د گورنمنت ریټ می قائم کو. بل دا ټول خلق می په روستر باندې چې کوم دی کنه زیکړه او هر سړی ته می خپل د زی لارو خولا چیرې دلته به ناشته او د خلکو له ولسبت خدمت کې. بیا دویمه چې کومه مسله و دلته نو دلته په کیژوالټي کې مارنینګ ټایم کې ډیر زیات رشو په ایمرجنسي باندې. نو الته ما داسې ډاکټرانو لګول چې اغي چې کم او پی ډی سره ډاکټر ناشته سپیشلیست ناشته کاغي سره تعلق لري نو اغي له بچټ راته اغي بخپل ډاکټران تر ورسې نن اوس چې د 40-42 زما کیژوالټي پیشنټي چې هغه اکچوال ایمرجنسي او نور ټول خلک ډایورټ شو خپل یونټ ته لاړل الته سپیشلیستان دغه ټول ګوري. دویمه نمبر خبره چې وا او دا چې زمونږه کمزوري وي هغه دا وا چې د عوام او د ډاکټر ترمنځ فاصله وا. ما کوشش دا وکړو چې د عوام او د ډاکټر ترمنځ د فاصله ختم شي. نو د لپاره ما ټول ډاکټرانو ته درهم دغه کو ډایرکشنز به ورکړو او هغه ته نصیحت وکړو چې تاسو خپل لهجه لکه دردمندانه کې تاسو د خلکو د اولس د دې چې کمونه دي تاسو دا غم په خپل حواله او بیا دغه انسانيت خدمت وکړي. بیا بدلته جی په دغه کې میډیسن با انجکشن به لګې دي بس غیر معیاري په دغه باندې او سيزونه دلته وو هغه انجکشن به لګې دي غیر ضروري انجکشن به لګې دي نه هغه غیر ضروري انجکشن ما ختم کړي. خلق به بهر تل ګولو باندې په دوايي باندې په انجکشنو باندې دا سيزونه ما بند کړه. د کیژوالټي کې چې هر مریض راځي هغه د لپاره هر سیز اویلیبل دی. اوس هر سیز به لکه یو سیز د لپاره به هم هغه بازار ته نزي. په واټ کې هر سیز اویلیبل دی چې څوک داخل شو هغه ته هر قسم دوايي ډاکټر رسایي او د نرس خدمت دا حواله دی. درېم نمبر خبره چې کوم دا او پی ډی کې دا ځل د عوامو د سیز ټیکول غواړم د عوامو د چې کوم ایکسپیکټیشن دی نه او پی ډی کې مونږه د هسپتال دوايي نه ورکو. هغه تشخیص شي نو که داخلي نو بیا خو دوايي نه ټولې مفتي او کنه بیا کور ته واپس نو بیا به هغه ته چې کوم دوايي ولیکل شي نه هغه هم اوس هغه غیر ضروري دوايانې ختم شوي صرف د ضرورت مطابق دوايي وته لیکل کیږي او د ښه کمپنی او هغه واپس ځي. اوس به هم لږ ډیر کمی دا زه نه ویم چې څه کمی بني خو
زما سره زما هیلث ډپارټمنټ سیکرټری صاحب شاهد الله صاحب منسټر صاحب زمونږ چې کوم خلیق الزمان صاحب دی زما سره لوکل منسټر چې کوم دی افریدي صاحب مینا خان افریدي صاحب دی ما سره یو بل ایم پی ای صاحب دی دلته قاسم صاحب ایم پی ای دی او یو بل ایم پی ای دی هغه مانه نوم ير شو دریم ایم پی ای او سمیع الله صاحب او دا ټول دی او فضل الهی صاحب ما یادو خاص کر خصوصي تور باندې ولې چې هغه خاطر خو په هسپتال باندې یو ډیر ښه نظر ساتي دی ټولو ته ما درخواست کو او دی ته ما دا وې چیرې تاسو د هسپتال ما ته پرې دی چې زی ټیکېدو ته راولم او زه د دې ډیر مشکورم زه د خپل منسټرانو صاحبان زه د خپل ایم پی ای صاحبان زه د خپل سیکرټری صاحب ډیر مشکورم چې یو ټاسک را کړاله یو ذمہواری را لرکه زه د دې زی ام اس جوړ کړم نو ما چې کوم دی زه سینیئر موست مینجمنت افیسر یم ما دې زی کې فلاحي کارونه اصلاحي کارونه ما شروع کړو او خدای شکر دی هیڅ داسې مسله نشته چې هغه راځي ټولې مسلې هم دلته په دې یو افیس په دا باندې کولاویږي دلته ټول نه اهم چیز صفایي وه صفایي د دې هسپتال ما تقریبا زه خدا نه ویم خو خلک به وایي چې صفایي مخکې څنګه وه او اوس صفایي څنګه ده دویمه نمبر چیز چې کم دی هغه دی د صفایي سره زما کیمرې ولګولې زما 64 کیمرې ولګې دي او هر یونټ ته هر ځای ته هر برنډه هر کوڅه او هر هغه ځای چې په کوم ځای کې څه شک به یا شوبه به وه هغه ټول ځای روښانه شو او هغه ما ته دلته په دفتر کې په کرسۍ ناسته زه هغه ځای ګورم واچ کوم او ټول هسپتال زما په مخې ته دی نو زما ته د هر هسپتال مخې ته یو شی ډېر زیات دغه ښکاري او د دې ځای باندې زه خپل د کسانو د دوایانو د هر څیز معاینه کوم او بیا چې په کوم ځای کې فرق وي نو بیا پسې پاسم هم هغه ځای ته زه پخپله ځم زما د دې خپلو چې زما کوم د کمیونټي ده دې کمیونټي ته زما درخواست دی چې په کولا وړه راځي د هسپتال ته ستاسو به خدمت هم کیږي تاسو ته به چې کوم ایمرجنسي ده او کوم په ایڈمیټډ چې ایڈمیشن وشي د هغې او اوس د هغې به تاسو ته دوایان هم میلاویږي او اوس د خیره سره په شپې کې هم اپریشن کیږي مخکې د شپې او د غرمې اپریشن کنسپټ نو اوس د زنانو د بیماریانو حواله سره اپریشن شو او یا چې کوم دی اپینډکس شو یا داسې څه واړه سیزونه شو دا ټول دلته اپریشن په مازیګر کې کیږي او ماښام کې کیږي او زه خپل ډاکټر ستاینه کوم زه د خپل ټول ډاکټران زما پیټي بندرونه دي زه د هغې ستاینه کوم چې هغې ما سره اوس په دې مهم کې شامل دي او هغې چې کوم دی دغه دې کې ما سره نرسانې هم شامل دي دې کې ما سره پیرامیډکس هم شامل دي او دې کې زما سره کلاس 4 هم شامل دي کم کسان چې پټ مطلب زما دا چې کورونو کې وو او ډوټۍ له به نه راتلل ټول په ډوټۍ شو کم کسان چې شرپسنده ناصر وو هغه ما ټول ریلیف کړه نو اوس هم زه لګیا یم او دغه خبره چې هېڅ داسې مسله اوس ماته نه ښکاري وړې مسایل خو شته او دا مسلې خو هر ځای کې راځي خو دا ډیل کیږي او ان شاء الله تعالی زه وایم چې نصیر الله خان بابر اوس چې د پیښور په سطح شي بلکې د صوبې په سطح شي نو دا یو ښه هسپتالونو کې به نمبر 1 او دا به زما مهمي او دا زما یو عزم دی چې یاره دا نمبر 1 هسپتال شي او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې زما دا आवाज زما مشران زما عوام دا ووري او بالکل کولو زړه سره دی راځي زما دروازې زما د دفتر دروازې کولو دي چاته سن تکلیفي ماته دی وای داغي مسلې به هم په هغه لیول باندې چې کوم دی حل کیږي او هیڅ چاته به تکلیف نه رارسي ورو اوس یو سیز بیا زه وایم چې زما خپل ایم پی ایګانو صاحبانو ته
او زما منسټر صاحب ته صرف یو خاص دی چې هیلث ډپارټمنټ لګیا دی خپل دغه کوي زمونږ چې کوم هیلث منسټر دی هغه او سیکرټري صاحب دی هغه موږ سره امداد کوي خو کله کله زمونږ لاس تنګ شي نو زه خپل د ایم پی ګانو صاحبانو ته منسټر صاحب ته وایم چې یاره که موږ ته دا ویل چیرې او دا دغه چې کوم دي دا ټرالیانې مریضانو دا ټرالیانې دا که 15 دانې هر یو ایم پی ای ایم ان ای رالو کی نو 15 دانې به دا ویل چیرې راشي او دغه شانته به 15 دانې دا دغه راشي ټرالیانې به راشي مریضانو د وړو دپاره نو دا به زما دا ټول مسله حل کی هغه مریضانو دپاره چې کم ګرځېدی نشي کم بېهوشه رالل کم اکسیډنټ وشو خدای مکه کم نور څه مسایل دي چې هغه د زړه مریض دی هغه تللی نشي نو د ټولو مریضانو ته به بیا دا تکلیف نه او انشاءالله ولې چې د دې د لاسه ماته کمپلینټس راځي نو دا به نه پرچې مې د او پی ډي پرچې مې کمپیوټرایز کړې او دا مې اوپن سیسټم که اوس د سیکریټریټ نم دا چې یو ورک نو دا ستاسو زما د هسپتال او پی ډي او هر څه کتی شي هغه پټې خبرې د تیارو خبرې هغه ما نړا ته راوستې اوس نه هېڅ پټ پټونې نشته هر سړی هر ډاکټر هر نرس هر دغه په دې باندې ریټ قایم شو ټول په دغه باندې ډیوټاینو رالل او زما د عوام تم دا ښایست درخواست دی چې دا د پبلک سیکټر هسپتال دی د دې صفایي او د دې چې کوم املاک دي هغه هم په طریقه باندې استعمالي ان شاء الله دا هسپتال به یو شیشه هسپتال دی مهرباني ثانک یو جزاک الله جی دا خو موږ سره جی ایم ایس عابد حسین صاحب دا هغه سوالات او جوابات چې کوم د دې هسپتال حواله سره نیگیټیو براتله مخکې او حقیقت هم دا چې مخکې دا کمی مسایل ایم ایف صاحب تاسو بیان کړي دا مخکې وي او اوس په دې کې بهتري راغلی ده ایم ایف صاحب موږ ټول تاسو ته دې دعا ګوی چې تاسو ته د الله نورم عمر درکړي او الله تاسو ته نورم ترقي درکړي او الله تعالی مو نورم په دې میشن کې او په دې شیز کې کامیاب کړي ځکه چې دا یو انساني خدمت دی او د دې خلکو لپاره روان دی کم چې زمونږ د دې خواشو علاقې خلک دي د کوارټر سره نږدې دي هغه به انشاءالله اوس د دې هسپتال ته په راتګ باندې فخر کوي او کمې ګیلې معنی شکوې چې وي هغه مزید ختم شوي یو خبره معنا پاتې شوه او دا هم ضروري ده مخکې به چې دلته غرمې مریض راغی که نه نو یا به ورته د کلینیک لار خولی کېده او یا به بل هسپتال اوس د دې ځای نه ریفرل نه کېږي اوس ټول دلته ډیل کېږي چې کم زما سره سهولتونه دي هغې مطابق ډیل کېږي چې کم سهولتونه نشته هغه ریفر کېږي نو بس دا د ما دغه دی صحیح ده